السلام علیکم. مخکې به په هر قبیله کې، په هر قوم کې، په هر علاقه کې به خپله یوه جنډه وه. د دغه جنډه به صرف د کپړۍ یوه ټوکله نه وه، بلکې دې په شا باندې به یو غټ داستان پروت و. اوس نو کله موږ دنیا ته وګورو نو چې په دنیا کې څومره هم ممالک دي، څومره هم ریاستونه دي، د هغوی خپله یوه خاص جنډه. دا جنډه صرف او صرف د کپړۍ یوه ټوکله نه ده او نه دا چا راغستله چې دا زما جنډه شوله، بلکې دا جنډه د علاقې یا د قوم یا د ریاست، مذهب، ثقافت، کلتور، دا هر شیز ظاهری د دې ملک قربانیانې په دې باندې کم امتحانات راغلي دي، کم جنګونه پر راغلي دي، دا ټول جنډه ظاهری. دا جنډه صرف او صرف د کپړۍ یوه ټوکله نه ده، بلکې دا خپل یو تاریخ لري او قربانیانې لري، ثقافت ظاهر کوي او دا په زړه کې یو پهچان جوړوي چې په هر ځای کې ستا به د خپل د ریاست د جنډې سره یوه مینه ورسره او تا ته به یو اطمینان او سکون ملاویږي. نن به موږ د 10 هغه ملکونو جنډې چې کومه خپل یو تاریخ لري او دغه جنډو چې کوم رنګونه دي، د دې ته کوم مقصد دی، دغه به موږ تاسو ته بیانو. د ټول نه اول موږ سټارټ واخلو د پاکستان د جنډې نه، چې په دې کې 2 رنګ دي، یو شین رنګ دی او یو سپین رنګ دی. دا شین رنګ ظاهري ترقی، خوشحالي او اسلام چې په دې ملک کې مسلمانان ډیر زیات دي، او دا سپین رنګ ظاهري امن او اقلیت. هغه خلک چې کم مسلمانان نه دي خو په دې ملک کې اوسیږي، هغوی به په امن کې اوسیږي، په سکون کې به اوسیږي او په ترقۍ او په خوشحالۍ کې به اوسیږي. په دې جنډه کې سپومۍ او ستوری هم موجود دی چې دا د ترقۍ د مستقبل یو علامت دی او ترقی ظاهری. دویم نمبر زموږ سره سعودي عرب دی چې دا یو اسلامي ممالک دی. ټول دنیا چې څومره هم مسلمانان دي نو دا به د سعودي عرب د جنډې قدر کوي. د دې جنډه کې کلمه لیکل شوې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې جنډې د لاندې، د دې کلمې د لاندې یو توره هم موجود ده چې دا د سعودي عرب د پوځ طاقت ظاهر کوي، او دا جنډه مکمل شنه ده، دا مسلمانان ظاهر کوي چې په دې ملک کې به مسلمانان اوسیږي. بیا زموږ سره د انګلند، برطانیه. د برطانیه په جنډه کې 3 رنګ دي. دغه 3 رنګونه ظاهر کوي 3 ریاستونه چې دا د 3 ریاستونو نه دا جنډه جوړه ده. د دې په دې منځ کې یو بیچ، یو کراس نشان دی. دغه کراس نشان ظاهر کوي سنت جورج چې کم د سلطنت مالکو. بیا په دې کې سپینې پټۍ دي او سرې پټۍ په دې جنډه کې تللی دي. دغه پټۍ خپل ځان له یو تاریخ لري، ځنې د آیرلینډ سره او ځنې د سکاټلینډ سره. سپینې پټۍ دا سکاټلینډ چې کوم سنت ان یو دا ظاهر کوي، او سرې پټۍ چې کوم دي دا د آیرلینډ سنت پیټرو دا ظاهر کوي، او دغه جنډې ته یونین جیک هم ویلی کیږي. او دا د 3 ریاستونو مجموعه ده. د 3 ریاستونو نه دغه جنډه جوړه کړې ده. سوپر پاور امریکا، د امریکا جنډه. د امریکا په جنډه کې سپین او سره پټۍ پکې دي. دا ټوټل 14 پټۍ دي. په دې کې سپین او سره 14 کرښه پکې تللي دي. او که بیا د امریکې جنډې ته وګوري نو په دې ګوټ سایډ کې یو خمي غونډه کې ځان له یو نشاني، په دې کې مختلف ستوري پکې. دغه تقریبا 50 ستوري په دغه ځای کې پکې. دغه د امریکې 50 ریاستونه ریپرزنټ کوي چې په امریکا کې 50 ریاستونه دي. او چې کم دا 14 پټۍ تللي دي، دا 14 پټۍ چې کم په امریکا کې 14 کلونی وو، کم کلونی وو پخواني سیستم کې ته کم کلونی سیستم وو، په دغه کې ته کم 14 کلونی آزاد شیو، دغه پکې دا ریپرزنټ کوي. بیا زموږ سره دا د ایران جنډه چې کم اسلامي ملک دی، دا هم د 3 رنګونو نه جوړه ده چې سور رنګ، شین رنګ او سپین رنګ. په دې کې دا شین رنګ اسلام ظاهر کوي، ترقۍ سره د دې تعبیر کوي. سپین کلر دا د امن کلر دی، دا چې په هر ځای کې راتو سپین کلر نو دا به امن ظاهر کوي. او سور رنګ چې کوم دی دا د حوصلې، د بهادرۍ او د شهادت علامت دی. بیا په دې د ایران په جنډې په دې سنټر کې په دې سپین رنګ باندې یو سمبل غونته کی، یو نشان غونته کی چې دا د اسلام چې کوم بنیادی 15 ارکان دي دغه ظاهر کوي. کلمه طیبه، مونځ، حج، زکات، روجه دا ظاهر کوي. بیا کو کله موږ د ایران جنډې ته وګورو
نو د سپین نه بره د سور نه ښکته او د شین نه بره دا سپین ته کومه پټۍ ده په دې کې 22 ځل 11 ځل بره او 11 ځل ښکته الله اکبر الله اکبر دا لیکلی شوی دی. د انډیا جنډه هم 3 رنګه جنډه ده چې کوم نارنجي اورنج د دې دا کلر پکې دی، شین دی او سپین کلر پکې دی. کلر ته کوم دی دا جرأت او بهادري ظاهر کوي. بیا کو په دې سپین کلر کې مونږ وګورو نو په دې کې یو نشان پکې دی، اشوک چکر دی ته ویل کېږي چې دا د امن او د خوشحالۍ علامت دی. او شین کلر ته کوم دی دا خوشحالي او ترقي دا ظاهر کوي. بیا بل یو ګاونډي ملک سریلانکا چې دې ته د ازمري جنډه هم ویل کېږي، د شیر جنډه ورته هم ویل کېږي. په دې کې چې کوم دا نارنجي کلر دی دا ریپرزنټ کوي، دا علامت دی د بود مت مذهب، د بود مت مذهب پکې دی. چې کوم دا شین رنګ پکې دی نو دا پکې د مسلمانان ظاهر کوي. او چې کوم دا سورتورې رنګ دی دا سورتورې رنګ دی نو دا بل یو مذهب دی، بل یو قوم دی، دا ظاهر کوي. په دې کې چې کوم شیر او داغه سره شیر او توره دا د بهادرۍ علامت ظاهر کوي. کو د سریلانکا جنډې ته وګوري نو د شیر په لکۍ باندې 8 خطه دي. دا د بودمت مذهب 8 خصوصیات ظاهر کوي: تلوار، اوبو، اور، هوا او ځمکه. بیا د سریلانکا په جنډۍ په دې ګوټونو باندې 4 پاڼې پرتې دي چې دا د خوشحالۍ، د محبت، د رحم او د سکون علامت ظاهر کوي. کنیډا دا هم یو بهترین ملک دی، یو عظیم ملک دی. د دې جنډه کې 2 رنګ دي، یو سور دی او یو سپین دی. دا سور رنګ په دویم جنگ عظیم کې چې کومې قربانۍ وشولې، کم خلک پکې مړه شو، هغو قربانۍ وکړي، دغه سور رنګ دغه ظاهر کوي. او دا سپین رنګ ته کوم دی دا امن ظاهر کوي، دا د امن علامت دی، دا امن موږ ته ښیي. او د دې په منځ کې چې کومه دا پاڼه ده نو دا د کنیډا ته کوم ثقافت دی، کلتور دی، دا ظاهر کوي. بنگلادیش چې دا 2 رنګ پکې دي، یو شین رنګ دی چې دا د ترقۍ، د خوشحالۍ او د مسلمانۍ ظاهر کوي. بیا پکې یو ګول غونډه کې سور نشان دی چې دا نور ظاهر کوي. او د دیو مطلب دا دی چې بنگلادیش ته غون عمر په رڼاګانو کې، په خوشحالینو کې دي، په ښایست کې دي. د افغانستان جنډه چې کوم ته 3 رنګه بیرغ ویل کېږي، د 3 کلرونه جوړه ده. د افغانستان جنډه خپل یو تاریخ لري، خپل یو داستان لري. او دا یو داسې ملک دی چې د وخت سره سره په دې کې لانجې، جنګونه، جګړې راغلي دي. د دې جنډه د وخت سره سره بدلیږي. خو اوس چې په افغانستان کې کوم منلی شوي او کم د افغانستان قوم او خلک ورسره کم مینه محبت کوي نو هغه د 3 رنګه بیرغ سره کوي چې په دې کې 3 رنګونه پکې دي، یو پکې تور دی، یو سور دی او یو شین رنګ پکې دی. تور کلر دا هغه په 1900 سنچري کې چې کم مشکلات، کم مسائل افغانستان ته راغلو، کم جګړې پکې شوې وي نو دغه ظاهري. او دا سور رنګ چې انګلو افغان وار کې چې کومې قربانۍ، کومې یینې توی شوې یا د خلکو کم د ازادۍ کم جدوجهد کړی و دغه ظاهري. او دا شین رنګ ته کوم دی دا شین رنګ ته کوم دی دا اسلام او خوشحالي او ترقي او د مستقبل خوشحالي او د افغانستان مستقبل ظاهري. دا زموږ سره د مختلف ممالکو د جنډو چې کوم رنګونه دي او په هغه پسې پټ چې کوم خصوصیاتو دا د مختلف ممالکو د جنډو